مالدارواله دیتا نه ویل کیږي چې انسان ظاهری مالداري، مالدارواله دیتا ویل کیږي غنا بل القلب، مالداری د زړه مالداری ده چې ستا زړه مالداري هغه ته مالدار وي. یو انسان سره ډېر مالی لیکن دی به په دین نه لګي او نه به په ځان لګي، د دنیا غریب ترین انسان دی. دا یو انسان ډیر غریب دی لیکن چې څه ګټي په دین او په اولاد یې الوزي، د دنیا امیر ترین انسان دی. دا بنده دی ته مالداري وي. موږ تاسو خو مالداري دی ته وایي چې بھائی مالی وسره، الله وی دی ته مالداري نه وایي. مالداري د زړه مالداري ده چې ستا په وجود کې یو اندام دی، یو عضو ده چې تعبیر ته په قلب و زړه باندې کیږي. دا په وجود کې بادشاہ دی چې ستا د وجود دا بادشاہ خوشحالی، ستا ټول وجود به خوشحالی، ستا د وجود دا بادشاہ په آرام و راحت کی، ستا ټول جسم به په آرام و راحت کی، ستا د وجود یو بادشاہ په لذت و په سکون کی، ستا د ټول جسم به په آرام و په سکون کی. زما محترم دیتا سکون نہ ہوئی چتا سر مال لے. چھ قرآن کی اللہ تبارک وتعالی فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ فرمائی چسوک عمل صالح کی پتاسو کے دا زنانونا او دا سڑونا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ وی جن بدر باندے راحت والا جن تیروم بیا، زندگی بم لذت والا زندگی تیری گی، معیشت بم پرسکون معیشت تیری گی، کاروبار کے با آسانی پیدا کی گی، پکور کے چکم مشکلات تی اللہ با دا عمل صالح دا وجنا حغد دا فکی، کم پزڑ کے درد پیدا کی گی، پزڑ کے غم پیدا کی گی، پزڑ کے ہم پیدا کی گی، پزڑ کے شک پیدا کی گی، پزڑ کے وہم پیدا کی گی. اللہ او فرمائل اوتا عمل صالح کو نو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ وی بادشاہے والا زندگی با دربانے تیرو. بادشاہے والا زندگی منگو تاسو دیتا وایو چھے غلامان نوکران چاکران ماتا ولاڑی، ماتا پور بائی پور گاڑے ولاڑی، زما دا یو پزے باندے سلور خزی، اللہ مالا دنیا کے محلات را کڑی دی چھے پکی دا دنیا ہر قسم نعمت تے دیتا موتا دا بادشاہ زندگی وایو. خدا سے نہ دا اللہ وی دا سے نہ دا دا بادشاہ زندگی کمونگو تاسو اگوری دا انسان پا وجود کی یو بادشاہ دے چھ دا اغین تعبیر پا قلب و پا زڑ سر کی گی. زموستا پا بدن کی یو بادشاہ دے چھ زڑ ورطویلی کی گی. نو الکا ستا طول بدن کہ ہر قسم لذات و دغوت فراہم دی لیکن زړه دے خپا دے قسم دے ستا یو شیم پکار نرازی. اصل بادشاہی دا دا زړه بادشاہی دا. نبی علیہ السلام فرمائی وی مالدار والے دیتا نویلے کی گی چھ انسان ظاہری مالداری، مالدار والے دیتا ویلے کی گی غنا بل القلب، مالداری دا زړه مالداری دا چھ ستا زړه مالداری اگی تا مالدارا ہوئی. یو انسان سر ډیر مالی لیکن دے با پا دین نہ لگی او نہ بے پزان لگی، دا دنیا غریب ترین انسان دے. دا یو انسان ډیر غریب دے لیکن چھ سگٹی پا دین او پا اولاد الوزی، دا دنیا امیر ترین انسان دے. دا بندہ دے تا مالداری ہوئی. منگو تاسو خو مالداری دے تا ہوئی چھ بھائی مالی وسرا، اللہ ہوئی دے تا مالداری نہ ہوئی. مالداری دا زړه مالداری دا چھ ستا پا وجود کے یو اندام دے، یو عضو دا چھ تعبیر تے پا قلب و زڑ باندے کی گی. دا پا وجود کے بادشاہ دے چھ ستا دا وجود دا بادشاہ خوشحالی، ستا ټول وجود با خوشحالی، ستا دا وجود دا بادشاہ پا آرام
وہ راحت کی ستا ټول جسم به په آرام وہ راحت کی ستا د وجود یو بادشاہ په لذت وہ په سکون کی ستا د ټول جسم به په آرام وہ په سکون کی زما محترم دې ته سکون نه وای چې تا سره مال دی سکون د زړه سکون دی او با بله خبره وکړه چې اوس د دې سکون به څنګه حاصلېږي په دا انسان په بدن کې چې یو بادشاه دی دا بادشاه په څه خوشحالېږي نو الله قرآن کې د دې د بادشاه د خوشحالېدی یو وینا کړې ده الله وی ته به زړه والا دا عضو چې تعبیر ته په بادشاه باندې کېږي دا به په څه خوشحالېږي نو الله فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب زړه والا بادشاہ که خوشحالیږي وجود والا بادشاہ که خوشحالیږي تطمئن دا زما په ذکر باندې به مطمئن کیږي د خدای ذکر چې کیږي دا به مطمئن کیږي دا الله وعده کړی ده مانا د خدای یاد چې راځي د وجود چې کم بادشاہ دی دا به خوشحالیږي د خدای ذکر چې کیږي پتا کې دینداری پیدا کیږي ستا د دین سره وابستگی پیدا کیږي الله او فرمایل من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې عمل صالح وکړه زما رب سره پر رابطه شو فلنحيينه حیاتا طیبا الله وی داسې زندگی په تیروم بادشاہانو والا زندگی به تیری بیا د ما محترم اوس مونږ تاسو دې وګورو چې موتا خپل زړه د څه سره وابسته کړی دی موت خپل زړه د دنیا د لذاتو سره وابسته کړی دی وای د نبی علیہ السلام صحابه چې وو داسې نه ده موږ ټول کاروباریان یو کاروبار کوو که نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام مبارک شاگردم دی صحابیم دی او خلیفه ثانیم دی وای د په بنو امیه کې واده کړی و د مدینې نه لږ لرې و موږ وایو چې ما سره دین دپاره وقت نشته کاروبار کومه یا ما سره دین دپاره وقت نشته کور کې ښځه او بچي خوشحاله ومه موږ دا خبرې کوو او زه درته خبره کومه قسم دی بیا دا ښځه بچي او دا کاروبار تا په قبر کې نشي خلاصولی دا خبره یاد ساته چې ګنه ته به دغې ته به دا تصور چې بھئی د دنیا په لهو لذاتو کې به پروتې اولاد سره په مینه کې پروتې منم چې الله قرآن کې ویلی دی انما اموالکم و اولادکم فتنه دا مال و دا اولاد ازمایش دی تی په فتنه کې اچولې لیکن دا نه ده چې دا مال و دا اولاد به تا په دنیا کې او په قبر کې بچ کی ګوره دا یو خبره کوم او تا به دنیا کې د مرګ نه بچ کی نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو اکثر خلک کاروباریان دي